والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الدليل على ملك الله أو في الإسلام يوم مخبر الله عليه باب الدليل بديباني أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أغسوك رضيا شكنعت وكو فالله باني حيثية ربنا رضيا اکتفاء وکړه په الله تبارک وتعالى باندې د حیثیت ربنا اکتفاء وکړه د الله تبارک وتعالى سره بل څوک طلبینا طلب د چا د غیر الله ونکو بلکې باندې باندې اکتفاء وکړه وبالاسلام دينا او اسلام باندې اکتفاء وکړه د حیثیت د دیننا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا وهو دا سره مؤمن دی وان ارتكب المعاصي الكبائر اگر کدا مرتکب د معاصی او کبایر شي غټ ګناهونه وکي به هم سره د دین دا مؤمن دی دا مسلمان دی جنت تبع داخلي وای معنا دا نه چې قناعت په دې باندې الله باندې د حیثیت د دین په دې باندې قناعت وکړو او په دې باندې راضي شو او شک نشتا چې چا کې دا صفاتونه موجود وي نو دې زړه حلاوت د ایمان خوږوالی د ایمان به دې زړه ته داخل شي نو معنا دا نه قاضي عیاض رحمه الله وایي چې د دې سړی چې دا صفاتونه په موجود شو د دې ایمان دا صحیح دی د دې دا نفس دا مطمئن دی ځکه دې چې ځینو باندې چې دا راځي وي دا د دې دلیل دی چې د دې انسان د پاره به بشاشت اطمینان د زړه انشراح دا بوته ملاوي او دې سړي د پاره به کارونه طاعات او نیک عبادتونه د اسانه همدارنګه هر مؤمن چې دا غي په زړه کې ایمان وي طاعات الله او ته اسانه طاعات عبادت چې کین واغې کې ورته عزت او خوند دا ملوي مونږ کوي طبيعت به برابر خوشاله دا مونږ د عبادت دا په فن ورته ورته چې ما عبادت کوي په خوشاله او طبيعت دا به برابر نو ځکه پیغمبر اسلام صفاتونه چا کې موجود وي نو هغه کې ودا او صاف راځي غړي به مطمئن وي عبادت په فن ورته د ایمان د طاعات او عزت او فن به دې په ځړ کې موجود وي همدارنګه د دې سره به چې دینو انشراح وي طاعات طرف ته متوجي وي معاصی او چې دینو هغه به ځان ساتي او د دې کې به بشاشت دا به موجود وي خوشاله وای باب دې په بیان د عادت د شعوب د ایمان کې باب دې په بیان د افضل د چا د شعوب د ایمان کې او ادنا د شعوب د ایمان کې باب دې په بیان د فضیلت د حیا کې او کون د حیا چې د حیا دام د ایمان کې صدا دام په ایمان کې داخل وای نو اگر وکي د ابو عامر عقدینا دین عبد الملك بن عامر بن قيس ته دا د دینوم دی نو قال حدثنا سليمان بن بلال اگر وکي د عبد الله بن دینار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة ایمان صدقات اویا شعبی والحیاء شعبة من الايمان حیا شعبة عظیمة من الايمان حیا یولو شعبة ایمان دا تنوین پر شعبة کدا تعظیم د بار له الحیاء شعبة عظیمة من الايمان حیا یو شعبه عظیمه د ایمان دا دلته دا روایت چې راغلي دا مختلف راغلي دي دلته امام مسلم دا روایت ذکر کړی دی نو د سهيل نه روایت راغلی دی هغه کې 70 صدقات اویادی او 60 انت شد ذکر کړی صدقات اویادی دا اوس روایت کړی د سهيل او صدقات چې د مشبيتني شوبيني التشد ذکر امام بخاری
دلته چې جنو دا روایت ذکر کړی دی نو التبذ وستون امام بخاری ذکر کړی چې ایمان شعبې څه د پاسه شپېته دي. امام ترمذی امام ابو داود دا روایت د سهیل ذکر کړی بضع وسبعون دی غیر د شک نه ذکر کړی دی. او امام ترمذی بل روایت ذکر کړی هغه کې 64 بابا ایمان 73 دروازې دي هغه 73 ذکر کړی. او دلته امام مسلم رحمه الله دا یو روایت ذکر کړی دی دا چې دنو صد پاسه اویا شعبې بغیر د شک نه او بل په شک ذکر کړی چې د پاسه شپېته یا څه د پاسه اویا. اوس په دې کې راجح کوم روایت قاضي عیاض رحمه الله وایي چې کوم روایت راغلی په ټول احادیثو کې او ټول راویانو نقل کړي هغه 70 د پاسه اویا شعبې دي د پاسه اویا شعبې دي. او روایت د سهیل نم راغلی دی چې د پاسه اویا شعبې دي د پاسه اویا. همدارنګه سليمان ابن بلال هغه روایت د عمرو ابن دینار نه کړي هغه بغیر د شک نه ذکر کړی دی چې د پاسه اویا شعبې دي. اوس ترجیح په ظاهر دا ده چې کوم روایتو کې شپېته یا 73 ذکر شوی دي نو قانون دا دی چې هغه چې ورکه ترجیح دا به عقل ته ورکړي ځکه د عقل یقیني وي په عقل کې احتیاط نو ترجیح روایت د عقل ته ورکول او بعض به وایي ترجیح روایت د اکثر ته ورکړي ولې ځکه چې دا روایت د اکثر دا ډیر روایت کې راغلي او ډیر راویانو دا نه نو دلته دا ابو عبد الله دې چې حلیمی دې ترجیح ورکړي دا ودا چا چې زائد ذکر کړي دا یاد کړي دې ترجیح ورکړي ودا کاغه په دې باندې جزم دی چې کم زیات زائد ذکر شوی دی په دې روایتو کې چې هغه اویا شعبې دي نو دې ته هغه ترجیح دا ورکړي ترجیح دې ته ورکړي. خو که ترجیح اکثر ته ورکړي هم صحیح ده که عقل ته ورکړ نو هم صحیح ده ځکه که عقل ته ورکړي نو عدد عقل نفي د عدد اکثر نفي یو نو ستزال تعارض نشته چې بعض ذکر کړي اویا دي او بعض ذکر کړي شپېته دي دې کې تعارض او تضاد دانش او یا داسې وایا چې پیغمبر علیه السلام ته اول علم هغه د صد پاسه شپېتو هغه نه بعد علم د صد پاسه او یا ورکړه شوی دی استعارض او تضاد نشته. 70 بضع دا په عدد کې د دریو لسو کومابین کې دی عدد توي او سوې د دریو د نهو کومابین کې دی عدد توي. خلیل رحمه الله وایي چې بضع دا وو توي لیکي څلورم قول دا دی د دولسو کومابین کې ویل کی او پنځم قول دا دی د دولسو د شلو کومابین کې دي ته بضع دا ویل بضع و70 شعبه دا قصید شي ویل کی حیثیت ویل کی ایمان 70 شعبه صدفاس اویا خصلتون دی صدفاس اویا خصلتون دی ځکه ایمان خپل خو تصدیق ته ویل کی او معنا شرعي تاویل نو معنا دادا چې کمال ایمان چې راځي د اعمال باندې راځي ایمان تابعي په طاعات باندې ایمان نه مراد ایمان سره د ثمرات نه مراد دی نو دا تصدیق سره چې کله دا موجود شي د طاعات او دا سيزونه موجود شي بیا هغه نه بعد دا کمال ایمان دی ایمان چې دنه پیدا کامل کیږي او بیا نبی رسول الله سلام تنبیه خبرداري ورکړې دي چې په دې ټول کې بهترین هغه توحید دی افضلها افضل په دې شعبود ایمان کې هغه توحید دی ځکه توحید په هر چا باندې متعین او دا لازم دی او څومره شعبې د ایمان دي دا ټول سېکيږي توحید نورس کا که توحید نیوي دا یو شعبه وي او ادنا به په دې شعبو کې د حدیث کې ذکر دي چې هغه ایماتو په اذان الطریق چې کوم شی ضرر مسلمان ته رسي ماغینه مسلمان دا بچ
د دې دواړو په مابین کې نو بیا شعبې د ایمان نو دی ادنام ذکر شوی په حدیث کې او بل اعلی ذکر شوی والحیاء حیا شعبة من الايمان حیا یو عظیم شعبه د ایمان و سوال دا دی چې حیا په معنا د شرم سره حیا او شرم سره نو دا خو جبلی او خلقی وي په انسان نو بعض اشخاص کې شرم کم وي حیا کم وي او بعض کې ډېر او چې کم شی جبلی وي هغه غیر اختیاري وي خلقی وي طبيعي وي تا موجود دی دا خو تاسو اختیار نه او کم شی چې غیر اختیاري وي انسان په هغه باندې مکلف کېدلی شي چې غیر اختیاري امورات باندې انسان مکلف شي نو بیا خو تکلیف به مال حساب راځي نو لہذا انسان دا مکلف کیږي په امور اختیار او باندې نو شعبود ایمان باندې انسان مکلف شوی دی حیا غیر اختیاري ده نو څنګه به انسان په دې باندې مکلف شي او حالا چې قران کریم کې الله چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا خو غیر اختیاري ده تاسو اختیار کړئ او کدا غیر اختیاري باندې ته مکلف شي نو بیا په تکلیف باندې حساب کې ده نو دا جواب چې حیا دوه قسمه یو حیا شرعي ده یو حیا طبيعي او عرفي ده یو حیا شرعي ده یو حیا طبيعي عرفي ده د حدیث کې الحیاء شعبة د مراد نه حیا شرعي ده الحياء الشرعي دون الطبيعي والعرفي شعبة عظيمة من الإيمان حياء عرفي ستوي حياء شرعي ستوي حياء طبيعي حياء عرفي اغدار چې د قابل ملامت عمل د ویرنه همت ویلې دا یو کار چې اغاز تا باندې قابل د ملامتیا وي او عرف کې قامت ملامت کېږي په دغه قابل ملامتیا عمل کې همت بیرل همت وي اگر که شرعاً دا قابل د مذمت نوي شریعت کې سم مذمت په نشته عرف کې په مذمت دي تام په کې سست شوي همت د او بیل شریعت د فری خدل پچا باندې لاړ او عرف باندې لاړ ورته دې آسان مثال وایا لکه تقصير د لحیه یا حلق د لحیه والتقصير د لحیه حلق د لحیه د قلبو د ملامتیا د وجنه ګیره لاندول او یا ګیره کلاول وذا تولی ځکه خندل ته مړه الګ سړیږي چې بډا ښکار ها الګ سړیږي چې بډا ښکار او دا خلک ماجبې چې ګیره دی وی کتورې چې ګاډي دهېږي به بابا وخت حیران شو بابا وخت او چې ګیره را دا بابا واله کته کو ګران دي تا ګوره هغه ته وګوره چې دلته وړو څنګه دي ګران د وړو څنګه وبات دې تا ګوره بابا واله ګیره والا ته څنګه ته بابا نو دا اوس د عرفي ده ځکه د خلکو د ملامتیانه یا د بخبېګم د ملامتیانه نو هغه ته ویګیره اخریا هغه معنا دا ده چې ته سړی د خزیمه ګیره اخریا چې دواړه برابر شو چې ما باندې پرې تاوي نه چې ته خزیمه سړی مې څنګه ګیره اخریا چې زه ته یو شی شو کې تم خزه شي دغه دواړه برابر چې تاسو په کومه باندې نه هغه ځان سره برابرې وذا کار چې ته کې دا د چا وجنه کې دا حیا عرفي ده دا حیا طبيعي ده اگر که شرعاً دا حیا نه د شرعاً خدا مطلوب دی قابل د ملامتیا نه دی خو د خلکو ملامتیا د وجنه ګیره خري یا ګیره مثال دا نه دی دا حیا طبيعي ده حیا شرعي څه ته وایي خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير دا خلق دا یو خلق دی دا اخلاق دی یبعث ولا ترک القبیح حیا تا کو تکلیف تر د قبیح باندې ولا مکه و حیا د وجنا زنا مکه و حیا د وجنا سود مکه و د حیا د وجنا بل ماضی مکه و د حیا د وجنا او جمع مکه و د حیا د وجنا ها دا ټول کار نو مکه ولی د حیا د وجنا چې انا شرم او يمنع من التقصير سړی منې کوي د کوتاهینا دې ته حیا ویل کېږي سړی منې کوي د چانه کوتاهینا تقصیر را نه نشي کوتاهینه دې منې کوي
یاره چې چېرته د حاضري کې در باندې غین ویلی شي دا حیا شرعي ده ويمنع من التقصير کوتاهي نه سړی منې کوي چې یاره کوتاهي مه کوه په مانځه کې کوتاهي مه کوه په اعمالو کې کوتاهي مه کوه په سبق کې کوتاهي مه کوه او چې څوک کوتاهي کوي هغه څه شی دی هغه دغه شی دی نو هغه معلومیږي دین تقصیر نه دی منې کوي دا حیا شرعي ده همدارنګه چې د چا دی حق دی د هغې په حق کې کوتاهي کول کوتاهي کې دا حیا شرعي دی نه دی منې کوي د چا په حق کې کوتاهي مه کوه ځکه ته ولګېږي مثال هغه دی د چا د سره حقوق د هغې کې کوتاهي مه کوه مانا که زه د حق ورکوم ولې شرم دا شرم دی د محترم په حق کې کوتاهي نه کې یاره شرم د استاد په حق کې کوتاهي نه کې یاره شرم د مدرسې په حق کې کوتاهي نه کې یاره شرم نو هر چا خپل حق زی حق ته ورکې هغې کې کوتاهي نه کې دا حیا شرعي ده او دغه حیا دا خو حیا عرفي ده حیا شرعي دا نه ده حیا شعبة من الایمان دا یو عظیمه شعبه د ایمان نه ده د حیا دو معناګانې یو معنا لغوي د حیا حیا خپل معنا لغوي تغییر و انکسار دا تغییر دی انکسار دی چې دا عارض کېږي انسان ته د هغه کار نه چې انسان باندې عیب لګي یا انسان هغې کې ملامت او کله کله اطلاق کېږي په مجرد ترک شي باندې به سبب چې یو سبب د وجې نه هغه شی ترک هغه پرې او معنا شرعي دا ده خلق يبعث على اجتناب القبيح او يمنع من التقصير التقصيراتنا دي منع کوي امام راغب رحمه الله وی حیا ستوي وی حیا انقباض النفس عن القبيح دا نفس د قبیح نه منقبض کول او بندول دا حیا دا د انسان د خصوصیاتو نه ده معنا دا ده چې انسان د خصوصیاتو نه ده انسان منې کوي راکاږي چې انسان د هر هغه شي مرتکب نشي چې کوم د انسان طبیعت او خواهش دی د هغې مرتکب کېږه ما انسان به ځان په شان د بهیمه نه جوړوي څاروي په شان ته مه کېږه چې ستا طبیعت څه غواړي نو هغه کې ته په شان د بهیمې شو د بهیمې نه چې ستا خواهش ستا طبیعت څه غواړي هغه به نه کې چې ستا خواهش دا وي راځه زنا کوه غلا کوه ګناهونه کوه ستا طبیعت غواړي مونږ مه کوه ستا طبیعت غواړي روژه مه نیسه او ستا طبیعت غواړي چې مدرسه نه د ټوټې شوي راځه وتښته ځان نه شترې بې مهار جوړ تاسو شترې بې مهار دا اوښان دي خو پزه کې مهار نشته رسۍ نشته څوک یې راکړي نن دا به ځان نه جوړي بهیمې په شان څاروي په شان دا ونه کېږي دا ستا خواهش او طبیعت په تقاضا باندې به نه دی ځکه دا ستا د خواهش او طبیعت تقاضا ده چې راځه څه کې همدغسې وکړه راځه څه کې مخکې لاړ شه راځه سبق ته مزه نو د دې انسان مثال دا لکه بهیمه څاروي مثال ځکه هغې دپاره چې دی نو هغه نشته دی دا څاروی دی چې څه د طبیعت غواړي هغه کې نو بیا ته خو څاروی نه ته به د خپل د طبیعت مقتضا په عمل باندې کار نه کې چې ستا طبیعت څه غواړي دا به کوې نو امام راغي وایي ځان نه به بهیمه څاروی نه جوړې چې ستا طبیعت خواهش څه غواړي هغه کوه بیا خو ستا او د څاروي په مابین کې فرق دا رانه حیا څه ته وایي دا مرکب دی د جبن او د عفت نه دې کې جبن هم دی عفت هم دی یو طرف ته به تا کې بزدلي وي بل طرف ته به عفت او پاکوالی به وي ستا په طبیعت حرامونه زنانه غلانه د دې نه به ځان ساتي او همدارنګه د جبن به وي غلا د شجاعت نه کېږي یاره زما د دې جبن شجاعت نه توبه زه بزدله کویمه خو چې زه غلا وم یا زه زنا وم نو دې وجې نه امام راغي وایي لا يكون المستحي فاسقا حیاناک سړی فاسق کېدلی نه شي او چې حیا شرعي پکې موجود ولا يكون شجاع مستحيا شجاع مستحي کېدلی نه شي او کله کله د دې اطلاق په مطلق انقباض باندې کېږي لکه په ماشومانو مطلق انقباض په دې اطلاق کېږي او دا امام راغب رحمه الله هغه ده وایا قال
افضل دې شعبو دا قول چې لا اله الا الله دا افضل چاره دې شعبو نه او ادنا د چاره دې ایمان دې شعبو ایماتۃ الاذى ازاله اذى مصدر دې په معنا د موذي سره عن الطريق دلالنا والحياء شعبة من الايمان حياء شعبة ایمان دا والحياء حياء شعبة من الايمان دا شعبة ایمان دا افضلها دلته دو سيزونه ذکر یو شعبه اوله ذکر کا لا اله الا الله دا عبادت کولیونه بل ایمادۃ الاذان الطریق دا شعبه ذکر کړه دا د چانل طاعات فعلیونه یو د عبادت قولیونه ذکر کړه او بل د طاعات فعلیونه اول شعبه ذکر کړه فعلی دا بکې او دویمه شعبه ذکر کړه ترکی یو یا اول شعبه ذکر کړه دا ستا معامله سره د الله نه ده دویمه شعبه ذکر کړه دلته ستا معامله سره د خلق نه د مخلوق نه ده یو معامله د خالق سره ده او بل معامله د مخلوق سره ده اشاره دې ته وکړه اولاد ده چې قیام بحق الله هم وکا او قیام بحق العباد هم وکا حقوق الله او حقوق العباد دا دواړه ځان کرا ولا د حقوق الله لحاظ ساته او د حقوق العباد د دې لحاظ ساته د دې لحاظ ساته څه چل په چې دې آبادو خبره و دا کم کسان سبق پرې دي لاش حقوق الله په اعمال کو حقوق العباد په اعمال حقوق الله څخه په اعمال کو د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه دي هغه پرې خل او حقوق العباد دا د مدرسې د مختمم د استاد د یو شي خیال نه سات نه حقوق الله په ذکر نه حقوق العباد نو دواړه چې د پیغام نه یو معامله ستاسو خلق سره ده او بل معامله د خالق سره ده اشاره د دواړو لحاظ ده نو کوم سره ومن قام بهما ستن د دې دواړو لحاظ ساتي کان من المصلحين من الصالحين حقا دا سره د صالحان چې دواړو لحاظ ساتي دا صالح دی نو دی وجه یو ادنا ذکر او بل اعلی دا ذکر دغه ادنا د شعبود ایمان یعنی اقربها منزلتا یا ادونها مقدارا مقدار کې کم یا په مرتبه کې کم یا اقربها تناولا یا اسهلها چې اسانه ده او زر کلاس او تواچوي کا ځکه ادنا دونو قرته ویل کېږي نو د دې فلان بعید المنظر معنا رفیع المنظر دی نو دونو دا د بعید ضد دی نو معنا در اقربها تناولا چې دا اسانه باندې کېږي اوستدي اسانه دي التلار کی موضوع شي پروت دی نو زهره کان دی بل شي دی هغه د لار نه لري کول ادونها مقدارا په مقدار کې دا کم درجه ده اقربها منزلتا یا اقربها مرتبه یا اقربها تناولا یا اسهلها تواصلا دې ته ذره سیږي پاتانتیا باندې لازم وري نو قانون کار نشي کولای نو دا کار هو بدا هو لري دلته دا دو شعبې نو دا ذکر دو شعبې دا ذکر و دلته اعلی او ادنا دا ذکر دا دواړه شعبې دا ذکر نو افضل په ټول کې توحید دا خو متعین او ادنا مسلمان ته ضرر نه رسول د دینه بدان درکې اوس کچېتا ابو حافظ ابو حاتم ابن حبان رحمه الله وی دا حدیث چې ما واورید د دې حدیث په معنا چې ما تتبع رسول من ډېر مودا چې دا نبی رسول الله سلام طاعات شمارلې دي او دا طاعات چې موږ او شمارو دا څنګه نو ما چې طاعات او شمارل نو دې عادت باندې زیاتېدل دا زیاتېدل په دې عادت بیا سنت تمرلو د نبی رسول الله سلام چې کوم احادیث کې طاعات ذکر نو هغه من اشمارل هغه د دینه کمیدل چې احادیث کې ذکر د دې شعبونه هغه کمیدل بیا کتاب الله تمرلو نو ما طاعات شمارله دا ډېری احادیث الله نبی رسول الله طاعات نو شمارل کمیدل
بیا می کتاب الله ته رجوع وکړه کتاب الله می په تدبر باندې ولوس تدبر سوچ باندې هر طاعت چې د ایمان نه قران کریم کې شمارل او هغه می شمار نو هغه د صد پاس اویاونه کمیدل هغه کمیدل تلاوت می په تدبر باندې داو کتاب الله سنت می یو دی او چې کوم مقررات هغه می تل لری کړ دا شعبې د ایمان دا یو کم اتیا دانش یو کم اتیا دانش نه د دین زائد وي نه د دین ناقص نو ما ته پته ولګی الله چې مراد د پیغمبر اسلام دغه عادت مراد دی چې دا عادت د کتاب الله او د نبی اسلام د سنتو کتاب الله او د نبی اسلام سنتو مجموعه دغه عادت چې له ما دا راوي دا راوي نو او دلته په دې شعبو کې څه کم اتیا دي خو په روایت کې چې کم راغلي دي شپې راغلي څه د پاسه یا سروش په راغلي تاسو ویل چې عدد اقل دا نفي د عدد اکثر دا نه کوي نو د دې په مابین کې دا یو حالت پیدا کیږي چې ته اوس په لګې دي حیا چې ته ولګي نعمتونه د الله تبارک وتعالى انسان باندې کوي دا نعمتونه مثال ته ویني او بیا ته دا وې چې د الله د نعمتونو شکر د پوره ادا کول نه شي په دې کې معنی تفسیر او کوتاهی دا کېږي د الله د نعمتونو تفسیر دا کېږي نو د دې په مابین کې چې کوم حالات پیدا کېږي د حیا دایي او امام قاضی عیاض رحمه الله هغه دا وایي چې د حیا چې د ایمان نه ده نو کله کله حیا طبيعي کسبي وي کله حیا شرعي وي ودلته مراد حیا شرعي ته مراد چې دا حیا ده چې دا باعث وي پتا باندې په اعمال د بیرو باندې چې نیکی باندې باعث وي د معاصی د ګناهونو نه تام باندې کوي ندی وجنه دغه حیا ورسته حدیث کې دی الحیاء خیر كله الحیاء لا یاتي بخير دغه حیا ذات نه مراد دغه کله کله کړي وي ولک منډکا ځکه دا سم راځي حیا کړي د امر بالمعروف نهي عن المنکر نه منې کوي مناسب سړي ته مان درجه شرم دا سړی د ګناه نه منې کې شرم دی دا حیا شرعي نه ده دا حیا طبيعي ده او حیا عرفي ده دې ته حیا نه ویل کی دا حیا حقیقتا نه ده بلکې دا عجز دی دا موهان دی سپکواله دی دا رسوایی ده دا ذلت دی چې دې ته حیا شرعي خو دې ته نه ویل کی دا حیا نه ده دې ته عجز وي دې نه ته عاجز دی دا دلیل یې کمزوري دا کار کول نه شي او حیا شرعي خدا ده چې نیکو طرف ته پتا باندې باعثي او څومره چې بد اعمال دي معاصی ګناهونه دي هغه نه سامنے کې دي ویل کېږي څه حیا وایي هغه ورته ویل چې دومره زیات حیا مکوا چې بعض حقوق هغه د طلب شي دا حیا عرفي د شرعي نو معنا حیا عرفي مکوا چې ته حیا کې حقوق د نتیجې هغه طلب شي حقوق هغه د طلب کیږي نو فقال نبی رسول الله الحیاء من الايمان حیا د ایمان نه نه ابن قتيبه و ایمان اعلی چې حیا منکی صاحب بل ارتکاب د معاصی ونه لکه څنګه چې ایمان سره منکی د ارتکاب د معاصی ونه ځکه د مؤمن مسلمان شان دار چې معاصی مکوا ګناهونه مکوا دا حال دی همدارنګه حیا منکی سره د چانه د ارتکاب د معاصی ونه به ته ګناهونه نه کې د ګناهونو طرف ته نه وای وفي قال عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الله ورسوله بهذا الإسلام وقال رجل من الأنصار وقاه وفي قال حدثنا محمد بن سنة ومحمد بن بشار ولكن بن سنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قوم بن قتادة قال حدثنا الطواري رضي الله عنه ويحدث وسلم في نو شعبه من لسانه د ابي قتاده نو د امين روایت ابي قتاده دلته امام مسلم رحمه الله دی اول کې روایت ذکر کړی د ابا ثوان يحدث سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم
او دویم روایت چې کوم امام مسلم ذکر کړی دی هغه د یحیی بن حبیب حارثینا دا ذکر کړی دا 2 سندونه د امام مسلم ذکر کړی دي او دا متصل ذکر کړی او امام مسلم دا دواړه سندونه د دې راویان چې څومره دي دا ټول د بصری اوسیدونکي 2 سندونه چې متلاصق او پیوسته وي او دواړو راویان د یو علاقې وي دا امام مسلم ډیر کم ذکر کوي یوه دا ذکر کړی دی د کبه راویانو په شعبه راغلی شعبه اگر کوا دا واسطي بصری دی واسطي بصری دی دغه د واسط نه بصری ته تلې به بصره نو دیا وطن نیولې نو عن قدادتا دا اروت کې د قدادتا نه قال سمعت ما اوردني د چانه ابا سمارنا دا حسان بن حریث عن عدوی دین می اوردني يحدث انه سمع يورد عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في غمر السلام فرمائے الحياء لا ياتي الا بخير چې حیا راتن نه مگر چا باندې په خیر باندې الحياء لا ياتي بخير و سوال دا چې وینو چې بعد وخت حیا هغه خود اعمال صالحه او رکاوټ جوړي هغه رکاوټ جوړي حیا د اعمال صالحه او رکاوټ جوړي لکه همدغه مثال وایا لکه قصر تفسیر د لحیه وضاحو پر خودو باندې شرمېږي سره ماته مثال دا شرط جواب دار الحیاء لا یاتی الا بخير حیا شرعیتنا مراد حیا شرعیتنا مراد حیا عرفیتنا مراد نه دا نو چې په معنا د شرع سره دی دلته حیا نه مراد حیاء شرعی دا فقال اولی بشیر ابن کعب انه مكتوب شان داله چې لیکل شوی دی په حکمت په کتابونو د فلسفه کې داله لیکل شوی ان منه کتابونو د فلسفه کې داله لیکل شوی دی چې ان منه چې بشکل دی حیانا وقار د دین وقار پیدا کیږي وقار دا معنا چې د دین وقار پیدا کیږي حیانا وقار پیدا کیږي ځکه چې حیا وی د نور توقیر کې نور عزت کې نو هغه د نور عزت کې نو د دې توقیر هم کېږي نو د دین وقار پیدا ځکه چې د نور توقیر کې عزت کې هغه د نور کوي نو هغه به ستاسو توقیر او عزت کې نو د دین وقار پیدا کېږي حیا ومنه سکینه او د دې حیا نه سکینه پیدا کېږي سکینه دا معنا چې غیر ضروری حرکات چې په عرف کې خنوي دا غي سبب د اجتناب جوړيږي باغې نه بچي نو ځان ساتي هغه سبب د اجتناب جوړيږي دا غینا دین سکینه پیدا کیږي فقال عمران بن حدث بتا حدیث بیان عن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثني ما حدیث بیان عن صحفك د خپل چانه د صحفونه د خپل صحیفه او د کتابونو دغه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیان چې دا حیا لا یقین او ته چې کتابونو د فلسفه کې دالي کې کتابونو فلسفه کې دالي وایا وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حمام بن زيد بن اسحاق وهو بن نويل بن قال حدثنا قال في رهط مند اغیث او بچاک فرحت کې بچاک په یو جماعت کې نو رهط هغه جماعت ته ویل کېږي چې د سنت کمی خاص کړي وي خدای په کې نیوي خدای نیوي د صلاح دی چې موږ په دغه جماعت کې وایو وفي ذلك ذلك حدثنا إبراهيم يوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة خير كله قال الحياة كله خير وقال زيد بن ثابت كان ليس فيما تقول للنبي أنه من سريته وقال لله قال ومنه ضعف يوم ودارت ذات حديث بیانو او دویم انکار د عمران د دی وجنه چې تا ضعف ویلې ځکه ضعف ظاهري اعتبار سره دا نه پته حالت حدیث کی حیا کل خیر دی دا د عمران ابن حسین ناراضی دوی موجه شو زدا چې نبی رسول الله سلام دا او ته په کتابونو ترمذی کې دالي کې او بل دار دی الحیا ولا الا بالغیر او تو منه ضعف ظاهر اعتبار سره نه پته چې نبی رسول الله ورته چې حل حیا لا الا بالغیر نو ضعف نسبت ورته ولې کې نو ځکه دا دویم د دې د غصې وجه شو نو قال چې دا غصه شو مقداره دوي فغضب عمران غصه حتى تدي پوری احمرتا عيناه تدي چې تریشوي واړه سترګې دي احمرتا عيناه سترګې واړه تریشوي
لیکن دلته یو قاعده خلاف شوی دغه قانون او قاعده دار چې کله فاعل اسم ظاهر وی لکه دلته عیناه فاعل دا اسم ظاهر راځي نو دا قاعده ده چې فعل واحد مذکر راځي فاعل چې اسم ظاهر واقع شي فعل واحد مذکر دا راځي برابر خبره ده فاعل مفرد وی فاعل تثنیه وی فاعل جمع دلته احمرتا فعل تثنیه راغله ده د دې قاعده مشهورین خلاف راغله باید درجه فعل مفرد ذکر شوی دغه فاعل اسم ظاهر لیکن ته جواب وکړه چې دا کله کله چې فاعل اسم ظاهر وي او بهم دا فعل تثنیه راځي دا په لغت قلیله کې دا جائز یو دا راځي دا د قبیله د اکلونی البراغیث دا غي قبیله نه ده نو د دې قبیله یا اثر نجو الذين ظلموا د دې قبیله نه ده نو کله کله په لغت قلیله کې دا چې فاعل اسم ظاهر وي او به فعل واحد نه راځي تسنیه براغی لکه دلته شراغی وقال الا ارى احدثك نو چې دا خبره وکړه نو دا نو قطاده ته وي چې د دې د سترګې سریش نو قال عمران ویل الا ارى نبی نو الا ارى احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه تنګور چې تاسو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم بیانوم او ته دې کې معارضه کې زما په مقابل کې کلام راوړي او د دې خلاف چې نو تم باندې تعریف کې نو قال قرضي بعد عمران الحديث قال قرضي فعاد بشير بهذه معاد الخبر فقد عمران مستشفى قال قرضي فما زلنا يقول انه منا يا ابا نجيد من ورته ویلي دا بشير چې کوم دې زمون نه یا ابا نجيد دا کونیه د عمران دا انه لا باس به باغ نشته معنا دا منافق نه دی دا زنديق نه دی دا مبتدع نه دی دا سب سره دی او دا خبره وکړه خیر دی موږ به دې ته تسلی وکړه خبره وکړه دا خیر دی نه منافق دی نه مبتدع دی نه په فرق مبتدعو کې دی دوالو کې نه دی نو موږ به دا وکړو وبه قال حدثنا إمام البخاري ما يقرأ ما حدثنا أبو نعمة عن أبي قال حدثنا جابر بن أبي يقول دا سند چې څومره راویان راغلي دا ټول د بصری اوسیدونکي دي ما سوا د اسحاق نه دا څر مروي دي ټول د بصری اوسیدونکي وایا وایا باب دې په بیان د جامع اوصاف د اسلام کې جامع اوصاف د اسلام وایا ومن قال حدثنا محمد بن شيبة وابو بكر قال حدثنا ابن بكر وقال حدثنا زيد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم الذي زيد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یو کې بعد کراغله دو په ابي اسامه حدیث کې غیر کراغله قال نو دا سفیان وی نو قل قال پیغمبر اسلام قل ويا امنت بالله ثم استقم دې په دې باندې مستقیم او برابر وسیگا ثم استقم استقامت دا مشکل دا ډېر سخت کار دی د دې وجنا نو اهدنا الصراط المستقيم دغه استقامت دی نو په هر رکعت کې حکم دی چې دا وایا علماء وایي چې استقامت دا صراط مستقیم دی استقامت صراط مستقیم دی علماء وایي او صراط مستقیم دا د پوری صراط نمونه ده څوک چې په صراط مستقیم باندې روان وي نو په پوری صراط باندې په اسانۍ باندې کیږي استقامت درکې وینو په پوری صراط باندې په اسانۍ باندې کیږي او صوفیانوی الاستقامت فوق الف کرامات استقامت د زر کرامتونو نه هم فوق دی د زر کرامتونو نه هم بهترین شی قاضی عیاض رحم الله وی نبی رسول الله د استقامت ذکر کړی استقامت نو دا د جوامع الکلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او قران حکیم کې ملوین الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې د الله وحدانیت اقرار کی به ایمان اوري ثم استقاموا بیا غي باندې مستقیم برابر اوسېږي توحید نه وایي نه
د الله تبارک وتعالى طاعت په ځان باندې لازمي د الله په طاعت باندې وفا د الله طاعت چې کوم دی هغه پوره کوي ابن عباس رضی الله عنه وایي فاستقم كما امرت فاستقم كما امرت قران کریم کې چې څومره آیاتونه راغلي دي په نبی رسول الله سلام باندې دا وحی دومره سخت نه و آیات لکه دا آیات چې نبی رسول الله باندې څومره لکه دې کې فاستقم كما امرت لکه څنګه چې تاسو امر شوی دقه مستقیم او برابر پاغي باندې وسی ځکه نبی رسول الله سلام صحابه ته ویلي چې کله نبی رسول الله سلام په وستو کې سپینواله را نبی رسول الله له شیبت نهون او اخوات سورته هود دې اخوات زبرا ذکر الله وي فاستقم كما امر دا استاد ابو قاسم قشيري هغه دا وایي چې استقامت په دې سره دا درجه د کمال د امور درجه د کمال د امور ده او درجه د تمام د امور ده استقامت وی ټول خیرات ټول نیکی هغه به تحصله او کچا کې استقامت نوي چې څومره سعی کوشش کوي نو هغه به ضایع کیږي د دې سعی کوشش هغه به ناکام او نامراد استقامت د دې طاقت صرف اکابر لري ځکه استقامت څه ته د الله تبارک وتعالى سره چې کم وعده شوی عهدونه شوی دي هغه وعدونه وتل هغه پوره کول استقامت څه ته وي د رسمونو د رواجونو د عاداتونو د دې ټولونه ځان یو طرف ته کول او شریعت ته ترجیح ورکول شریعت ته ترجیح ورکول چې رسم او رواج دي او څومره د شریعت خلاف دي د دین وتل شریعت ته ترجیح ورکول او کوم عهدونه دي عهدونه د هغه ټولو نه ځان ویستل او د الله تبارک وتعالى په حضور کې ورشتیا طریقې باندې ودرېدل حقیقتا د الله په حضور کې توري ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي استقیموا نو تاسو مستقیم او برابر اوسئ معنا دا ده چې تاسو کوم هغه عهدونه دي هغه نه ځانونه او باسي هغه پوره او چې څومره رسومات دي عادت دي د دې ټول نزان یو طرف ته عادت او رسومات ته شریعت ته پیوانه ترجیح داور علامه واسطی رحمه الله وی هغه خصلت چې ټول محاسن په ځان کې جمع کړي او چې دا د کیوي ټول محاسن بدل کې جمع وي چې دا نوی ټول محاسن در کې ورغ دي هغه نه مگر استقامت هغه استقامت چې څومره محاسن دي پتا کې وي او چې څومره دا د کیوي محاسن بوي چې دا نوی دا بدل کې نه نو دا کوم دې کې پته لګي استقامت چې کله د شریعت او امدارنګا د دې رسم او د عادت د رسومات د دې په مابین کې ترجیح او تعارض تضاد راشي تا ته پته لګيږي چې کوم طرف ته ترجیح تواسي ترجیح کوم طرف ته ورته آیا د مخلوق او د رسومات ته ترجیح ورکې ک الله او د پیغمبر ته ترجیح ورکې نو به تا ته پته لګي دې استقامت دا وي ورېدي دا مثال لکه خلوی ناغه په دې وزنو کې فوزونو کې رسمونه رواجونه کې په دې کې عادت کې په دې کې مثال هغه کوي په دې کې ساز سروز کوي په دې کې چې دنو ډمان راولي په دې کې د خپل غړي دا بي حیا خل راولي وسال تخپلوان رشتہ داران ټول په دې باندې چې دا کار وته شرعي مسله دا نه کو نو اوس پته ولګیل چې تا کې استقامت شته نشته ته دا رسم او رواج ولکه کدا شرعي حکم ولکه دا امتحان کې امتحان کې ته پرې وته چې اوس د دې خلکو خبره مانی چې هغه د ځانه هغه مقولې جوړې کړې دي چې مړې به جړه خنخکاریږي او واده به ساز به سعود خنخکاریږي هغه ته ترتیب ورکړي کله الله رسول حکم فرمان ده دا تاسو پته نو استقامت دا یو وچت شی دی د دې طاقت اکابر لري چې کم اکابر وي هغه کې استقامت وي نو ځکه استقامت کته دا سوالو کې دته رسالت ذکر ونشته رسالت همدارنګه د ملائکه او ذکر نه دراغله امنت بالله ثم استقم د قیامت ذکر نه دراغله
جنت او دوزخ ذکر خو نه راغلی سر امنت بالله ذکر راغلی د نبی رسول الله رسالت ذکر نو دا جواب وکړه چې دا د جوامع الکلم نبی رسول الله قل امنت بالله ثم استقم دا د جوامع الکلم یعنی ایمان با کمال تیرا مراد دی امنت بالله ایمان با کمال پکې مراد دی ایمان با کمال شو ټول پکې داخل ټول پکې داخل دي ایمان بالرسول صلی الله علیه وسلم پکې داخل دی ملائکه قیامت ټول ایمان پکې داخل یو یاد جواب کا چې دلته مراد د ایمان نه ایمان سره د توابعونه مراد نه ایمان سره د توابعونه دي چې ایمان سره توابعونه شو نو ټول پکې داخل دي ځکه توابع کې ایمان په نبی رسول الله باندې راغی ایمان په ملائکه باندې راغی او همدارنګه ایمان ملائکه نه ماتوا قیامت باندې په دې باندې راغی باب دې په بیان د ایمان باب دې په بیان د تفاضل د اسلام و اي اموره افضل او چې کوم امور د ایمان د افضل دي باب دې په بیان د تفاضل د اسلام کې او چې کوم امور د افضل دي باب دې په بیان دي دا محمد ابن ربحه نو ابن يونس وی ثقة ثبت في الحديث دا ثقة ثبت في الحديث دي وكان اعلم الناس دا اعلم الناس دي دا افقاد خلق نو دا محمد ابن ربحه اغا ابن مهاجر قال اخبرنا الليث او ما خبر را کړی دی لیث دا لیث ابن سعد دی اغا لیث ابن سعد د دې امامت د دې جلالت او همدارنګه د اهل عصر باندې دا لوی سردار لوی سخی تیر شوی دی نو همدارنګه نور کثرتونه پکې موجود نو همدارنګه امام شافعی او ابن بکیر هغه د دې متعلق په لیث متعلق وی الیث افقه من مالک و د امام مالک نه الله پاک لیث دې فقاهت ورکړي دې کې فقاهت ډیر موجودو دا دوه امامین لوی امامان هغه د دې گواهی کوي د دې کې ورع د دې معرفت الله دې کې تقوا په کوم اندازه باندې امام مالک رحمه الله هغه شان وګوره دا هغه تقوا پرځګاری د هغه فقاهت وګوره او دې په دې باندې ترجمه کوي چې هغه هم دالوي فقيه او لوی امام هغه دروي ذکر کوي چې چانا عن يزيد ابن ابي حبيب د چانا د يزيد ابن ابي حبيب نا د دې کنيه ابو رجاء دا تابعی دی یونس وی دا په مصر کې دا مفتی پاتې په خپل زمانہ کې وکانه حلیما عاقلا عاقل او صبرناک دی چې په مصر کې اول چا علم کار کړی علم پرشوي دا یزید ابن حبیب دی چې په مصر کې چا علم کار کړی نو د دې نمخ کې خلق به د فتنو د جنگونو د ترغیب په خیر دا خبرې کولې نو کله چې دا راغی نو غینه بعد علم پوښ دی وجنه لیث ابن سعد بویری و یزید عالمنا یزید سیدنا دا زمان عالم دی زمانگا سید دی ته سلطان نسبت هغه وی چې چانه عن ابي خير دا ابي خيرنا ابي خير كل مرصد ابن عبد الله یزنی دا یزنی ورته ځکوي دا یزنی دا یو شاخ د چانه د خمیر قبیلینا ابو سعید یونس وی چې ابو الخير دا مفتی پادشاه په اهل مصر په خپل زمانہ کې دا مفتی پاتې شوی دی ابن خیر هغه نه راوځي هغه کې دا د الله ابن عمر ان رجلا تعالی یو سړي ته اوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کو ای الاسلام خیر کم اعمال د اسلام دا وردی ای الاسلام خیر کم اعمال د اسلام نو دا وردی اسلام دو معنی دي یو اعمال ظاهری دي اسلام دوی معنی دینی اسلام دی دوی معنی کې پورو دین داخل دی دل تام د کمانا تیرا مراد دا ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف طعام ورکوا سلام اچو چې سو پیجنې کنه پیجنې سو پیجنې کنه پیجنې دلته خصال او امورات پیغمبر علیه السلام ذکر کړي خو دلته اختلاف راغلی په جواب د چا کې خیر المسلمین کې نبی علیہ السلام نه تفوس یو شوی ای الاسلام خیر نبی علیہ السلام جواب ورکړي جدا بیا نبی علیہ السلام نه تفوس شوی دی چې
چې ای المسلمین خیر. نبی علیہ السلام جواب مختلف ورکړي ای الاسلام خیر. پیغمبر اسلام جواب مختلف. دا ولي یا د وجه د اختلاف د چا د حال د سائلینو د حاضرینو سائلینو حاضرینو دا غي د وجه نبی علیہ السلام جواب مختلف ورکړي. ځکه یو سړی دی هغه روټي خلکو ته نور بخیل دی. نبی علیہ السلام ته تاسو شوی دی ای الاسلام خیر یطعم الطعام. او بل طرف ته سړی دی هغه چې څوک پیږي سلام ته اچي چې پلار تیریږي انت بوډا کا کاناس دی انت نو خلناس دی په پاکي باندې سلام ناشي. نبی علیہ السلام ته ای الاسلام خیر یتقرأ السلام سلام چومن علی من عرف ومن لم تعرف. نو دې جواب نبی علیہ السلام ورکړی دی چې چا چې کوم شي کمزوري وا نبی علیہ السلام په شان د حکیم حاذق هغه جواب چې نن ورکړي. بل تاسو ته ای المسلمین خیر د جنابه گاونډي ته ضرورت دی بل مسلمان ته ضرورت دی. نبی علیہ السلام من طریق المسلمون باللسانه ويده يده یو دا چې نبی علیہ السلام د سائل د هغه د سوال کوون په مقتضا په موافق پیغمبر علیہ السلام جواب دا ورکړي. یا دا ول بل جواب دا وکړه چې په احادیثو کې چې کوم افضل الاعمال لاغره دي د دینه مراد چې دینو افضل الاعمال لاغره نو مراد دا دی چې دا من افضل الاعمال دی من افضل الاعمال. نو دا معنا چې د دینه مراد صف اول د اعمال دی چې صف اول د اعمال دی نو دې کې تعلق کیږي شي. نبی رسول ای الاسلام خیر اول صف د اعمال کې مې ودی دعا ورکول دي اول صف د اعمال سلام اچول دي مسلمان د زر نه بچ کول دي نو دې کې تعلق داخلي شي. یا دا نبی رسول الله چې جواب متعدد ورکړي دریم جواب دا وکړه دا د وخت د تقاضا سره دی د وخت د تقاضا سره دی. نبی رسول الله والسلام هر یو جواب د وخت تقاضا یو وخت دا عمل بهتر دی او بل وخت دا عمل بهتر دی. یو وخت دا عمل بهتر دی معنا چې د روټي ضرورت وي نو تطعم الطعام چې د سلام ضرورت وي دې چې زارن نه سوال ضرورت وي هغه جواب ورکړي. یا جواب علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله کړي او دا نبی رسول الله چې دا جواب مختلف ورکړي د وجه د اختلاف د حیثیتونو د مختلف کېدو د وجه نه دا حیثیتونه مختلف. مثلا پیغمبر اسلام تاسو ای اسلام خیر یطعم الطعام اطعام الطعام دا افضل الاعمال ولی ذکر طعام ورکول باهمی محبت علامه ده دا یو بل سره محبت پیدا کیږي یو بل سره چې دینو هغه ذریعہ د محبت ده او طعام ورکول په ټول ادیان کې پسندیده عمل نه ذکر طعام الطعام ذکر دا باهمی د محبت علامه ده دا د محبت یو ذریعہ یو وسیله ده محبت ذریعہ او وسیله ده او اندارنګه د ټول ادیانو کې پسندیده عمل. یو د نبی رسول الله جواب ورکړي چې کوم عمل بهتر دی الصلاه لوقتها من خپل وخت کې دلته نبی رسول الله اشاره دی کوي چې شان د عبدیت په مانځ کې ډیر ظاهري کاملا شان د عبدیت مانځ کې رکوع ته شاد سجدي ته شاد د الله تبارک وتعالى په دربار کې دا سر کته کول لگاوا شان د عبدیت په کې ښکار کیږي. نو دا نبی رسول الله دغه اعمال باقیه مثلا سلام اچول دی په دې کې تضرع دا په دې کې عاجزي د انکسار د نفس دی دا ځان تلوي نو ورکه تکبر نشتا چې څنګه په دې باندې څنګه سلام نه دې څنګه السلام علیکم نو ولې دې کې انکسار د نفس دی نو دلته دا عمل دی نبی رسول الله والسلام نو دی وجنا کله پیغمبر اسلام د وخت څخه تقاضا باندې نبی رسول الله والسلام دا ویلي نو تطعم الطعام خپل وخت کې توکل سلام خپل وخت کې منځو ادا کول خپل وخت کې دا نو وَإِذْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ الَّذِي نَزَلَ بِالْحَدِيثِ عَنْ الْخَيْرِ
حدثنا عمر بن عبد الله بن عبد الله يوم من سلم مضاف محذوف دي عمل من سلم المسلمون من لسانه ويده عمل اغچا چې مسلمان سالم وي د دې د لاس او د جبې د ضرر نه لاس او د جبې د ضرر نه چې د مسلمان سالم وي نو معنا در مسلمان کامل داده دلته نفي د اصل اسلام نه د شوی ما چې هغه څوک چې عمل په دې صفت باندې نوي دې صفت باندې نوي معنا دا مسلمان دی لیکن کامل مسلمان نه دی لکه ته العلم ما نفع کامل علم هغه دی چې خلکو ته فائدہ ورسیږي یا ته العالم زید کامل عالم زید دی دا معنا نه چې دې نه ما سوا بل عالم نشته دی دا معنا نه دا یا ته المال الابل وخا مال چې کوم دی وخان دی غړي وی مال نه دی معنا در محبوب او کامل مال بني عرب باندې هغه وخان دی هغه وخان دی یا ته الناس العرب سړي زمن عرب دی دا معنا چې سړي نه ما سوا نو سړي نه دی یعنی کامل سړي هغه عرب دی دا دلته مراد نه کمال نه مراد دی کته دا سوالو کې چې د اسلامي معاشرت اصلي اصول هغه په 15 سيزونه دي 15 اصول پیغمبر علی السلام د هغه ذکر نه کړو یو معاشرت دی معاشرت محرمات دي فرائض واجبات مستحبات او همدارنګه مکروهات د دې ټول لباب من سلم المسلمون من لسانه ويده دا د ټول لباب او خلاصه دا او کتوی چې د من سلم المسلمون لفظ مسلمون دا غلط په معنا دا کافر ته ضرر راځي چې کافر چې دی نو ډپ ورته نو کافر ته ضرر ور جایز نه جواب دارې کا کافر ذمی وی کا کافر مستامن وی یا معاهد وی نو ضرر رسول ورته جایز نه دی ذمی مستامن معاهد ته ضرر دا نه رسې پنا حق باندې ضرر مرسوا پنا جایز باندې ضرر مرسوا دا مسلمین ذکر دا په اعتبار د غالب سره دی بلا په اعتبار د غالب سره ذکر دی کني هغه ته هم ضرر په حق باندې کافر ته دان نه او په دې ضرر مرخوا بلار را جګيږي هغه چې د دوی نه ډپ وباسي دا ضرر وره استاد را جګيږي شاګرد نه ډپ وباسي دا ضرر دا کامل ایمان نو ته جواب وکا چې فلار هغه د زوی نه یا استاد شاګرد نه نو هغه وਹੀ ضرر ورته رسي هغه تعذبن دی هغه د ادب د پاره دی ادب د پاره دی هغه تعذبن دی دا په ایزاد کې داخل نه دی چې ایزاد کم حرام دا داخل نه دی هغه د ادب د وجنه وي معنا دا چې دا خیر خواهی دا دغه خیر خواهی دا هغه په دې باندې نه پويږي زوی په دې باندې پويږي نه نو پلار ورته ډب کې وباسي په دې باندې پوښا شاګرد نه پیږي استاد ډب وباسي په دې باندې پوښا هغه نه پیږي په ایمان وایا چې کم سړی هغه پیدلې نو هغه وختي تل په بکور کې نه دې مواد نیولې هغه له اول سره من راځي چې سبقونه ونه ها دا وجه کار کړ نو په ایمان غونه کبیره وکړه او کوي چې سبقونه و زراله او ورته چې تو لعنت پتا باندې نو سبق دی ولې په هغه سبق باندې ویل نه سبقونه نو دروز وې نه کوي مرتکب د کبیره شو سبقونه نو زراله غنا کبیره لوی بنایي نه معنا دارا چې دلته دا خیر خواهی دا نو دی وجنه دا څه شی دی دا خیر خواهی دا چې تبعه ته خیر خواهی دې مثال دا لکه طبيب مستفیب چې دینو هغه اپریشن کې مریض نو دا طبيب ډاکټر چې اپریشن مریض ته کوي د پاره چې مرشي نه دا خیر خواهی لټي هیڅ چې کوي د لپاره چې دا خیر خواهی لټي چې دا مریض چې نه هغه جوړ شي د لپاره ظاهري دا چې هغه چې کوي په حقیقت کې مقصود خیر خواهی د ضرر تول نه دي دا چې استاد او همدا چې د پلان شاګرد ته یا بچی ته ضرر نه رسي دا د هغه خیر خواهی غواړي چې دې کې تاسو شه دې کې تاسو خیر خواهی دا او دا څه چې د ځان سره دا کار کې دا لوکوي کې دې کې تاسو خیر خواهی نشته ول
شاګر چې هغه لوکري کوي نو تاسو چې دې کې ستاسو کوي نشته لوکري دا مکوا ځکه چې څوک تلی نو پیمانه وای چې لوکرانی نشي او لوکران دي نو من لساني ويدي او بل دار د لسان مخکې دا ولي او یدي ورسته اشاره دې ته کوي ضرر په جواب باندې آسان دی په جواب ضرر آسان دی په جواب باندې ضرر عام دی ذکر ضرر لسانی خل مړو تم کوي خل مړو تم کوي پلاني ذات ضرر ورته رسي او بل دا جبه ضرر اشد من ضرر اليد د لاس نه دا ضرر زیات دی چې ترېشي او تلې مخکې تلې دې چې ډب ورتي د ډب نه داخله په جواب باندې ورته وي چې دا لو بران دي دا دروغجن دي دا کار نه دی کړی درې دا د جبه ضرر زیات دی ځکه ډب ته او واسه نو ډب بخشي او د جبه ضرر کېږي نا جرحات السنان لحد تیام ولا يقدام ما جرح اللسان نو توري زخم هغه کېږي او د جبه زخم کېږي هغه استلام نه کېږي نو دی وړیر وای او دا پیغمبر اسلام په جهاد سلام چې کله براغه نو الته ودا کم خل چې پاتو دا ګډ ور خل نو سموي منافقین ورته کار ته ورته او دا خل په پاتو پیغمبر اسلام ته دروغ او نه پیش کول یا زمونږ دا او زه وختي لاړم نو دا کسي او کور کې ضرورت او پریشانی او بیماری او دا هیڅ دروغ او ټول دروغ نو دا مری شابدات کې عذرونه پیش کړي دغه د آباد حکومت پر رسمیات پیږي پر رسمیات چیرې دغه چلو ټول دروغ پیش کړي موږ دې خبره ده صحیح ده او باطل به الله تاسو دغه پیغمبر اسلام غو تبو کې دا غیران منافقان ورته ځکه ظاهر خبره و اومنه استاد باطل به الله تاسو موږ ظاهر خبره و اومنه نو باطل به الله تاسو دی پیږي الله به اوان قال حدثنا البخاري وعبد الله قال عبد الله قال وفي سبيل الله يقول صلى الله عليه قال حدثني ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني ابراهيم بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول دي احاديث اليوم قص على اطعام الطعام نبی اسلام کے حوالے کی وجود اور صحابہ او بل نبی اسلام اهتمام دې کې چې مسلمان باید مسلمان ته فائدہ ورکړي مسلمان د ضرر نه ځان بچ مسلمان حقیق دا ونګر او بل نبی اسلام په احادیث او حز ذکر کا په تعلیم د قلوب مسلمانانو دا څه کلمه ویا چې هغه محبت راکړي دا څه شی ویا چې تا او دغه په مابین کې بهامي الفت راولي دا څه شی ویا او کوم شی چې د دې په مابین کې سبب د نفرت جوړيږي نو هغه نه ځان ساته د نفرت څخه ځان ساته د الفت دونه ځان ته راکاږه ځکه دا سلام د الفت دې کله پیژنې کنه پیژنې دا څه مکوا چې څوک پیژنې سلام اچي او چې څوک نه پیژنې سلام دا نه اچي نه تخصیص مکوا بلکې هر چا باندې اچي البته هر چا کې کافر داخل نه دي کافری هغه باندې ما چو سره په ګناه کبیره کې لګیاو دي او باقي باندې سلام دا الله